الله أكبر الله أكبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام تر رب دا حکم کئی چی تاسو بیت اللہ صفا کے پدے کے بخلق طوافون کئی او پدے کے بخلق اعتکاف تکینی رکو سجدے پا کی گئی. اعتکاف پا اصل کے دا اللہ تعالی نزدیکت او قرب تویلیشی پا بلا جبا کی دیتا مجاورتم ویلے کیگی نزدیکت ورطا ویلے کیگی زکا چے معتکف سڑے کل پا مسجد کی کینی نو دا اللہ تعالی سر نزدیکت دیر زیاد شی او اللہ تعالی نا دے چے کم سوال کئی نو دا اغی اکسوئی و توجہ رب ذوالجلال تا برابر وی نو پا شریعت کی دیتا اعتکاف نم واغست او دا طولو صحابہ کرام دا اجماع دا چی دا سیو نیک عمل لے چی پا شریعت کی دی مشروعیت راغلے دے. اعتکاف بارکے روایت کے راضی وی کم سڑے اعتکاف تکینی وی اللہ تعالی دا طول گناہونا معاف کی. دویم فضیلت دا معتکف سڑی دا دے وی چی دا تدری خندق اجر ملاوی گی پا یوش پا باندے او یو خندق مقدار دا ازمک و اسمانون عمر دے. او بل یو فضیلت دا دے وی چی بہر دا اعتکاف نا کم سڑے سے عبادات کئی جنازو لزی دا مرستفوس لزی بل مسلمان سر خیگن کئی وی دے پا جماعت کی ناستے وی دے دا دی شیز نا دا اعتکاف دا وجہ نیسار شوے دے وی اللہ بدل دے ٹول عرصہ اجر ور کئی. اعتکاف اصل زی چی دے نو اغ جماعت تے پا مسجد کے سڑی اعتکاف کئی افضل زیدہ دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا لو احب البلاد الاللہ مساجدها وی اللہ تعالیٰ تا طولو کی نزدی زیون جماعتو ندی وابغض البلاد الاللہ اسواقها او وی طولو کی ناخوخ شیزون اللہ تعالیٰ تا بازارو ندی. بل یو روایت کی رازی وی کل حضور پاک وی سخلق دا زیدی جی پا دے جماعتونو کی خیمشی مطلب دا چکلک پا جماعتونو کی نخطی وی ہر ٹیم عبادتو نہ گئی وی سو وقت کی دی دا سو عذر دا وجہ نا جماعت ترانشی نوی دی چکل پا جماعت کی ناسینو وی فرشتی دا دی مدد کی دی سر مرست کی دی سر ناستی وی خوی کل چی دی جماعت ترانشی فرشتی ور پسی گرزی چی دا پلانے سشو وی کا بیمار وی عیادت تا پارے ورزی او وی کا دا دنیا سو مشکلات و سو تکالیف کی نخطی وی دا دی سڑی مددو کی. نو مساجد دا اللہ تعالیٰ دیر زیاد خوخ و نزدی زیو ندی. اعتکاف دا حضور پاک یو سنت عمل لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرے دے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کلا بچے آخیرنے عشرہ راغا حضور پاک با اعتکاف تکی ناستو وی خپل ازار بے کلک اتڑلو او وی دشپی با ویخ پاتی کی دو او خپل اہل و عیال بیم را پاسولو چی تاسم را پاسی دا قیمتی شپی دی دے عبادتو کئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حضور پاک با پدی لسو رزو کی دمرا محنت کولو چی پا نورو رزو کی چردہ نہ دے کڑے او ای تردی پوری اعتکاف کڑے دے چی وفات شو او حضور پاک چی وفات شو بے با ازواج متحرات اعتکاف تکی ناستل. فیوبل حدیث کی راضی ابو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویوزل اعتکاف تکی ناستو با اولنے عشرہ کی نوی چی کل لس روزی پورا شو حضرت جبرائیل امین رازی وی اید اللہ رسولہ وی سد چی گوری وی اغا پا دیل لس روزو کی نشتا وی نور لس روز اعتکافو کا مراد تینا لیلت القدر وا نو بیان نور دا لس روزو اعتکافو کو چی دی منز لس روزو اعتکافو کو بیا حضرت جبرائیل امین رازی ورطوی اید اللہ رسولہ وی پا دیل لس روزو کم وی اغا روز نشتا وی نور دا لس روزو اعتکافو کا
خو بیا چې د نورو لسو ورځو اعتکاف وکړو حضور پاک خطبه ویله او صحابه کرامو ته ارشاد فرمایلو وی په دې لسو ورځو کې اعتکاف کوي افضل له او حضور پاک تر مرګ پورې کړی دی او چې کله تاسو دا ليله القدر شپې تلاش کوي نو وی تاسو په اخرنه عشره کې پتا ورځو کې وکړي ټول شپې په دې کې ډېرې زیاتې قیمتي دي چې په دې کې انسان ډېر زیات عبادت وکړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی حضور پاک په یو سفر کې یو میاشت سفر لتلونو اعتکاف ته نه پاتې شوی وی دومره اهتمام به کولو چې په بل کال باندې حضور پاک شل ورځې اعتکاف وکړو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی حضور پاک په بل میاش باندې چې کله شل ورځې اعتکاف وکړو نو وی د اعتکاف فضیلت دومره زیات دی چې حضور پاک صحابه ته خو یو نه وي خو چې کم صحابه ورسره ناستو نو هغه صحابه کرامو ته وی که تاسو کې ناستل غواړي کینی او کتل غواړي هم لاړ شي. اعتکاف یو داسې عبادت دی چې په دې کې انسان یکسو شي او الله طرف ته متوجه شي. یو فائدہ د دې دا چې د انسان نه تکبیر اولا فوت کیږي نه په جمعات کې باندې سلس ورځ خو به کم از کم تکبیر اولا سره منځو کې او دیمه لویه فائدہ دا چې د انسان د نظر حفاظت وشي. بهر خو انسان دومره د نظر حفاظت نشي کولای څومره په مسجد کې کېږي. رشید احمد گنگوهی رحمه الله له یو کس راځي او هغه کس ورسره لګي خبرې زیاتې کې د منځ وخت شو هغه روان شو جمعات ته دی چې لاړو رکوع له ورسېده سلام اسر خولو په چغو چغو جړل کس ورته حضرت څه چلو شو څو ګستاخی رانه شو څه چلو شو وی شپږ دیرش کاله پس رانه چې تکبیر ولا لاړه نو د دې دومره لوی اجر دی چې کم از کم تا ته خو په دې اعتکاف کې تکبیر اولا درته نصیب شي. دویمه فائدہ به دای چې د قران د تلاوت اهتمام به درته وشي. بل فائدہ به دا وي چې صلات تسبیح مثبت خلق وږي او ټولو کې لویه فائدہ ده چې جمعات کې اسم ناست نو د خیر نه خالی نه ده کم از کم په جمعات کې په ناست برته الله رب العزت اجر در نصیب کوي. دوست محمد واحد قریشی رحمه الله فرمایي دی وی چې کله یو سړی یو عاشق خپل محبوب رضا کوي نو دې لپاره مختلف حربې استعمالي. وی کله حربه داسې وي چې د هغه د کور چکرونه لګي کله حربه داسې وي چې یاره مالم خرج کی خو چې دا محبوب رانه راضي شي او کله حربه داسې وي چې ځان باندې لوګه تند راولي او کله داسې وي چې ځان د کسوې طرف ته بوزي چې یاره دا محبوب وګورم چې دا محبوب رانه راضي شي. دم د مسلمان یو طریقه ده چې الله تعالی کله راضي کوي نو کله په سفر حج لاړ شي سفرونو کی او کله داغه د کور نه تاویږي بیت الله نه کله په مساجدو کې ناسي الله رب العزت نه سوالونه کوي لکه الله تعالی زمون محبوب دې مونږ الله یادو او کله په ځان باندې لوړږي تند راولي چې الله تعالی رانه راضي شي الله رانه خفه نشي روجیو نسی او کله ځان یک سوی کی یو طرف ته کی چې اعتکاف کی الله رب العزت چې رب رانه راضي شي. نو دا مختلف صورتونه مختلف طرایق دي دا د اعتکاف. یو څو مسائل د اعتکاف دي. مسنون اعتکاف دا یو د چې کم د دوانو جهانو سردار کړي دي چې کله دا شلمې روزي مازیګر وخت تیر شي د نور پریوتو د مخ کې اعتکاف ته کېناستل پکار دي او د الله سره نیت کول پکار دي چې دا مسنون اعتکاف ته تذکیرم. کم سړی چې 2-3 ورځې اعتکاف کوي نو دا اعتکاف نفلی دی نو کته په مسجد کې پاتې کېږي او کنه پاتې کېږي یا چې سړی اسیم جمعه ته لاړ شي او د نفلی اعتکاف نه دوی کې د اجر ملاويږي. فقها کرام بعض وی چې دا سنت مؤکده ده خو بعض وی چې دا فرض کفایه ده. فرض کفایه دي ته ویل کېږي چې د محلي نه یو قسم کې ناسو د ټولو فریضه ادا شو. بل دا چې محله کې بخامخا یو کس کینی کچرته سو کینه ناستنو بهر نه د کسرا ولی خو چې کینی کم یو مسجد هغه کې ناستل پکار دي. که یو سړی دا نیتو کې چیرې زبا 15 ورځې اعتکاف ته کینما
او کچر تړه مې ولګي د لس ورځې به پوره کم نو د شروع نه نیت د نفلی دی ځکه سنت اعتکاف هغه لس ورځې دی کدی بیا 15 ورځې نه لس ورځې مې کې ناسو د اعتکاف باندې نفلی وي که یو سړی قضای حاجت د پاره ضرورت د پاره بهر اوته او د سماتی لا یا سنور ضرورت ته او دی واپس مسجد ته راځي نو ته دوباره د نیت ضرورت نشتا او نه د اعتکاف د سره فاسديږي اکثریت په داسې وا چې مساجدو نه به بهر د غسل خانه وي اوس خو خیر په مساجدو کې دي جمعتونو کې دند دي کدی ته سړی زی سبیل ته زی نو د سره اعتکاف کې څه فرق نه راځي اعتکاف د سره صحیح وي بل خبره دادا چې اعتکاف په عاقل باندې او په مسلمان باندې دی پدې کې معشوم اعتکاف ته کې نازل شي که معشوم جنوي معشوم الک وي لکه دومره وی چې عاقل وي په خبره باندې پويږي نو هغه اعتکاف ته کې ناشته شي که خلک کوئی بالغ کې تو شرط دا شرط پکې نشتا کما کینی داسي معشومان وي په خبره باندې پويږي قرآن ویلې شي ذکر اسکار کولې شي نو بالکل د کینی په دې کې څه قباحت نشتا او کما خدای چې واده شوی د نو هغه خپل خاون نه تپوس کی چې هغه ول اجازه ورکی نو بیا به اعتکاف ته کینی او دا سمانه هم نه ده چې کومه خزه اعتکاف ته ناستوي نو پدې کې دا کورګارم کولې شي خپل ماشومان هم سنبالولې شي او که یو مسجد کې چرته د جمعې موز نه کیږي جامع مسجد بل ځای کې دی نو بل ځای تم تللی شي هغه الته به صرف فرض موز لذي سنت به پیلم دلته کوي او بعد کې هم دلته کوي فرض موز به الته او کې څنګه زمونږ د محلي مسجد چې دی د کې جمعې موز نه کیږي او په مدرسه کې کیږي جامع عثماني کې نو اغه د وجنا خلق التتلی شي جامع عثماني کې به منځو کې صرف فرض منځ بو کې واپس به خپل جمعه ترازی لاره کې بچا سره خبره وغیرہ نه کوي په مسجد کې بعض شیزونه داسې دي چې هغه ممنوع دي په حدیث کې راځي وی کم سړی د خلینه د پیاز او د اوګي بوین خېجن ویغي د مسجد ته ترغی نه راځي تر څو د خلینه بوین نه تله نو کم سړی خلینه د دې شیزونو بوین خېجي یا کم سړی د سیګریټو عادت وي نو د لپاره نه چې په مسجد کې سیګریټ اوس کې دا ګناه ده اکثریت داسې خلک بکینا سه اعتکاف چې په مسجد کې باغی وي چې سبیل ته بلاړ سیګریټ بیس کلو چې زما عادت ته نو دا خو یو موقع الله درکړي دا نو د دینه منی شپه دی کی او خو موقم د په اسانه طریقه باندې منی شي عبادت طرف ته سوچو کا او الله تعالی بتا د دینه منی کی نو سیګریټ د وجنم خلینه بدبوئی خيږي او بدبوئی په مسجد کې ناروا د حضور پاک په دینه سخت منی راوسیدا اعتکاف ته چې کله کینی حدیث کې را دی لا يعود مريضا د مریض ته پوس لبا نزي نبا جنازي لذي او نبا خپل کور والا ته نږدې کېږي او که یو خدای چرته اعتکاف ته کې ناسا په دې باندې خپل د زنانو بیماری راشي نو د دې اعتکاف دې سره فاسد شي یو سړی دې په هغه باندې غسل ووري نو د سره اعتکاف نه فاسديږي د التقلام په مسجد کې واپس د خپل وجود پاک کې خپل عبادتو کې مشغول شي نو اعتکاف ډیر زیات فضیلت راغلی دی چې چاته موقع ملاويږي نو کې دي نه بهتره خبره ده لکه چې الله تعالی ته ډیر خوښ او پیغمبر ته ډیر خوښ عبادتو او په اعتکاف کې چې کومه دعا چا غوښتي نو اغرت شوی نه ده لکه په هغه کې ټول ټیم د عبادت وي که سحر وي ماخام وي ماسخوتن وي او هغه کې قاسم سره د شپې نو دیږي څوک په قیام الليل کې څوک په ذکر اسکار کوي نو خنده چې څوک بازارونو کې ګرځي نو دینه بهتره ده چې مسجد کې کېنه او چې کم سړی نشي کې ناشته نو په آخري لس ورځو کې خاص کر دې تاک شپو کې هم داسې جمعات کې کېنه دعاګانې کوي ذکر اسکار کوي لکه چې الله تعالی درته څه پته لګي دا ليله القدر شپه خو او په دې کې الله تعالی ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي